خو زمونږ د احناف مذهب په دې کې دا چې شکون خوړل دا حرام دي. د ټولو نه اول نمبر مونږ وایو شکون حرام دی، د دریو وجو نه مونږ وایو چې شکون حرام دی. د ټولو نه اول نمبر دا چې د حنفي مذهب چې څومره کتابونه دي، څومره علما کرام دي، ټولو په دې باندې بل اتفاق ذکر کړی دي چې دا شکون دې ته قنفوس په عربی کې وایي دا حرام دی او د دې خوړل چې دی دا ناروا دي په نسبت د احناف باندې. او د هغې سره ما دا ځان ته مخته یو ثابت لیست جوړ کړی د کتابونو حوالې مې راایستې دي، انشاءالله سبا دې تاسو ته بیان کړم. ښه نو یو وجه زموږ دپاره دا چې دغه علما ورته حرام ویلی دی، نو دومره عظیمې هستیانې چې د هغوی علمونو ته د خلکو عقل حیران پاتې شي، د خلکو علمونه ورته حیران پاتې شي، هغوی ورته حرام ویلی، نو موږ وایو چې بالکل حرام دی. دوی د ځان خبرې نه کوي بلکې دوی په دې کې قباحت لیدلی وي. دویمه وجه دا ده چې په زموږ دپاره علت هغه د دې په حرمت باندې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. حدیث شریف سنن ابو داود شریف کې ذکر دی، دا په دویم جلد کې، او باب ما جاء فی اکل الحشرات، دا خصوصي باب ولې خو په هغې کې د شکون متعلق بحث راوړی. حضور فرمایي چې د شکون په باره کې چې هي خبیثه من الخبائث، چې دا د خبیث چیز دی، سکون دا د خبایثونه یو خبیث چیز دی، نو د دې خوړل ناروا دي. زموږ دپاره دویم دلیل دغه دی. دریم دلیل زموږ دپاره د شکون په حرمت باندې دا دی، شکون چې دی د خوراک خطرناک دی، ماران خوري، او مار چې دی نو دا یو زهریله چیز دی، دا چې کله د انسان بدن ته راشي انسان له ډېر زیات نقصان ورکوي. دا خبرې چې زما وایي چې یاره شکون ماران خوري، دا به تاسو یقینا چې ناشنا ښکاري وي، ما ته هم په خپل ځان ناشنا ښکاري، ځکه چې تر اوسه پورې ما ته داسې علم نه و چې یاره شکون ماران خوري او غیر ذلک. خو چې ما په دې پسې خپله څه مطالعه وکړه، نو ما پکې داسې غریب او ناشنا خبرې په خپله باندې ولیدلې چې یاره شکون چې دی دا ماران خوري. او د هغې نه زه تاسو ته یو کتاب المستطرف فی کل فن مستظرف، دا تاسو د وړاندې ذکر کوم، دا لیکلی دی علامه شهاب الدین محمد بن احمد الابشهي. دی د نن نه تقریبا شپږ سوه کال وړاندې تېر شوی دی. دی په خپل کتاب کې لیکي په صفحه نمبر 376 باندې، صفحه نمبر 376 باندې د شکون په باره کې دی وایي والقنفذ، او قنفذ شکون چې کوم دی یسوید الافاعیه، دی ماران ښکار کوي، فیاکلوها، نو دی دغه ماران خوري. د شکون دا یو خطرناک چیز دی، د ماران خوري. نو که چېرته کې دغه شکون چې دی خو ماران خوري، د مار خوړلی د بدن زهریله شوی، نو په دغه حالاتو کې که د شکون چا وخوړو نو بدن ته ډېر غټ نقصان به انسان له ورکوي. دویم نمبر د احکام الحیوان د جناب انیس احمد نعماني دیوبندي، دغه کتاب لیکلی دی، او ده هم په 103 نمبر صفحه باندې دی وایي چې د شکون متعلق دی خبرې کوي. او بیا د هغې سره دی وایي چې د شکون چې دی نو دا سام کے کانے کا بہت شوقین ہوتا ہے. دا شکون خو چې دی وایي دا د مار د خوړلو ډېر شوقي دی، او اس کے کانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور شکون چې مار اخوري نو د بدن ته هیڅ قسم سے نقصان نه رسي. اگر سان کبھی اس کو ڈس لیتا ہے کچرے کی دا مار وای د شکون لټک ورکی وای چې تو یہ پودینه کا کر شفا یاب ہو جاتا ہے. نو دا شکون چې لوګي د پودینه اخوري نو د هغې نه بعد وای د شکون چې واپس شفا عمومي. خو د هغې نه د هغې سره په دې شکون ته چې دی هېڅ قسمه څه نقصان نه رسېږي. نو دا زموږ دپاره د عظیم علتونه موجود دي چې موږ وایو شکون حرام دی، نو ځکه موږ به د شکون په حرمت باندې حکم کړی. بله خبره پکې دا کم خلک چې وایي شکون حلال دی، د هغوی دپاره هغوی دا یو څو خبرې کوي، یو درې خبرې. یو د ټول نه پیل هغوی دا خبره کوي وایي یاره شکون چې دی په ده کې دوه قسمه دي، یو قسم هغه دی چې لری پکې وي، بل قسم هغه دی چې لری پکې نه وي. نو چې په کوم څیز کې لری وي هغه به حلال وي، چې په کوم څیز کې لری نه وي نو دا به مردار وي. نو وایي چې کوم قسم شکون کې لری شته هغه حلال دی، چې په کوم قسم شکون کې لری نشته دی بغیر د لری هغه مردار دی. یو قسم دغه اعتراض کوي. دویم خبره دا ده چې یاره شکون دی نه په پنجو باندې ښکار کوي او نه په داړو باندې ښکار کوي. مقصد دا دی چې نه بله مرغه ښکار کوي او نه مردار خوراکونه کوي، نه نورې مرغۍ ماتوي، نور ځناور ماتوي، او نه مردار خوراکونه کوي، چې دغه نه کوي. او دا خو عامې ګیاګانې خوري، د ونو پټونه خوري، چې دا د حلال شي په دې وجه باندې. درېیمه وجه پکې دا ذکر کوي چې یاره دا کم قنفوس چې په دې احادیثو کې ذکر دی چې حضور علیه السلام ورته فرمایلي چې قنفوس دا د خبایثو نه یو خبیث څیز دی، یا د نورو احنافو چې څومره کتابونه لیکلي دي چې یاره دا حرام دی دا قنفوس، نو دوی وایي چې نشته صاحب شکون ته قنفوس نه وایي. دا درې خبرې دي. د هغې د ټول اول نمبر چې شکون ته قنفوس وایي که نه وایي. دا کم خلک چې وایي شکون ته قنفوس نه وایي، نو دوی وایي چې قنفوس ګشکي ته وایي، کوم چې د شکون نه لوکټې وړوکی دی او په هغه باندې لوکټې واړه واړه غشي او وړوکی غوندې کي، داسې بالوګۍ غوندې کي د ځانه جوړوي. نو صاحب د هغوی دپاره خبر دا قنفوس چې دی د دې دغه دوه غټ اقسام دي. یو دغه د وړوکی شي چې دی دته هم قنفوس وایي، کوم ته چې مونږ او تاسو په خپله پښتو کې ګشکی وایو. یو دا غټ قسم چې کوم د شکون دی نو دغه ته هم قنفوس وایي. فرق یې دومره دی چې د وړوکي ته قنفوس صغیر وایي او د کم غټ عام شکون چې زموږ ستاسو په معاشره کې متعارف دی دته قنفوس کبیر وایي. او بل پاتې شو په دې باندې دلیل سره نو الفقه على مذاهب الاربع دغه راواغلی او پکې وګورئ په هغې کې دغه شان ذکر کړي دي ښه په دې الفاظو سره چې صغیره و کبیره. وجه وفايك فرماي قال الحنفية والحنابلة يحرم أكل القنفذ صغيره وكبيره. چې دا قنفذ خوړل چې دا ناروا دي، که دغه وړوکي اقسام دي، یعنې مقصد دا ګشکې چې ورته مونږ وایو، او که نه دا غټ شکونې د دغه ټولو حرام دي.
نو دغه خبر دی صحیح نه ده چې دی وایي شکون ته کنفوز نه وایي. بله خبر د کتابونو نورې حوالې دا کنفوز چې دی د کم د لغاتو کتابونه که موږ ګورو هغوی هم دغه معنی کړی چې کنفوز دغه شکون ته ویلی کېږي. من جمله د هغې نه سره د وړاندې یو دوه درې کتابونو نومونه اخلمه. جامع اللغات کې هم ذکر ده په 448 صفحه باندې، مصباح اللغات کې په 711 صفحه باندې ذکر ده، منجد کې په 725 صفحه باندې ټول باندې ذکر دی چې کنفوز دغه شکون ته وایي، دا کوم چې موږ مراد اخلو. نو صاحب د دوی دغه خبره هم ختمه شو چې شکون ته کنفوز نه وایي. دویمه خبر دا چې د کوم شي لرې وي او نو هغه به حلال وي، چې د کوم شي لرې نه وي نو دغه به مردار وي. صاحب په دا خلکو یو غلط فهمي ده، د خلکو یو غلط فهمي ده. داسې علت نه دی چې په یو څیز کې لرې وي چې دی به حلال وي. اس ته په هغه کې لرې وي سره د هغې نه چې د اس غوښه خوړل چې دی دا ناروا دي، حرام دي په شریعت کې، دا به نه خوري. او دا مسله چې دوی راغسې ولې دوی دا خبره کوي چې په کم څیز کې لرې وي نو دا به حلال وي او کم څیز کې لرې وي نو دا به مردار وي. د شریعت داسې مسله ده که چېرته بالفرض یو چیلی وي او د دې چیلي سره یو سپی وتې وکړي او د دې چیلۍ بچی پیدا شي او دغه بچی لږ د چیلۍ په شانتې وي او لږ د سپي په شانتې وي، نو آیا دی به اوس حرام وي که مردار به وي؟ فقهای دا مسلې ذکر کوي چې دغې بچي ته به وله تو غوښه هم کېدي او ورته به ګیا هم کېدي. که د ګیا خوړله نو دا چیلی دی او حلال دی، که چېرې د غوښه وخوړله نو دا مردار دی. اوس که چېرې دواړه یې وخوړله بیا به ورسره څه چل کوي، نو بیا حال دا ذکر کوي چې دا به کله دې حلال کړو نو دغه به بیا ته وګوري چې یاره که د دې لرې و نو د ده بیا د بیزي بچی دی، بیا بیزه حساب دی ځکه چې د بیزي لرې. هلته کې د لرې اعتبار ځکه راغی چې سپی مردار دی، خو سپی هغه مردار دی چې د سپي لرې نشته دی. اوس که چېرته کې د سپي لرې وي نو بیا په دې کې د لرې خو چې دی دا علت نه راتللو، نو هلته کې د بغیر لرې والا په مقابله کې حلال څیز راغی، نو ځکه چې دی دوی علت په دې مسلې کې لرې ذکر کړو. نو که لرې نه نو بیا سپی د مردار دی. نو د هغې مسلې نه دوی دا مسله بیانوي، خو په دې کې د هېڅ قسم ګنجایش دی نشته دی چې دا علت اوس وګرځولی شي او دا د ځان دپاره یو مقصد وګرځولی شي. په کوم چیز کې لرې وي نو دغه به حلال وي. بله خبره پکې دغه وه چې یاره شکون دی نه نورو ځناور ماتوي او نه مردار خوراکونه کړئ. د هغې باندې ما تاسو دا کتابونه پیش کړه چې شکون چې دی دا ماران خوري، د ټول نه خطرناک څیز دی او دا د انسان دپاره ډېر مضر دی او دا د شریعت مسله کوم چې حضور علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ستاسو د وړاندې ما پیش کړو چې حضور فرمایي چې دا شکون خبیث د خبایثو نه. نو اگر که د حدیث شریف په سند کې بحث شته دی خو خبره پکې د حرمت ته، نو احوته خبره دا ده چې یاره انسان په دې باندې عمل وکړي چې یاره شکون چې دی دا حرام دی، د یو څو نوړو خوراک دپاره انسان چې ځان په حرامو کې اخته کوي نو دا خبره نه ده. او دا بیان زما چې څومره دنه کېږي ټولې ښه شعر کوي چې ټولو عوامو ته او ټولو خواصو ته دا حق بیان شي، دا حق ورته ورسي، دا حقیقت دی ټولو ته ورسي او دوی په څوک په دې مسله باندې عمل وکړي او د دې ګناه نه څوک بچ شي. نو اله العالمین تاسو له به هم اله العالمین اجر درکړي او